حاجی تاسو ټول نه اول خپل تعارف وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نامه چې کومه ده حکمت شاه دی. زه په جی ایم ایس تودې اوبه کې پی ټی سی ټیچر یم. ایجوکیشن سره مو تعلق دی اور د بادامي اوسیدونکی یم. حاجی تاسو آیا څه تنظیم سره د خیرخواهي څه تنظیم سره تاسو ته تعلق شته که نشته ورسره؟ ډېر زبردست سوال وکړو. موږ به سترګې غړولې امید فاونډیشن، سهارا فاونډیشن، چمکني فاونډیشن، مسعودی فاونډیشن او همداسې پیرکین کې دي، نور لار بر خو شو کې دي. څه هغه به ولیدو. موږ زړه کې یاد راتلو چې موږ په کلي کې یو داسې تنظیم، یو فاونډیشن، یو ارګنایزیشن جوړ کړي چې هغه نه خل پیدا وچاته کړي. خور، فقیر، عجز، کونډه، یتیم هغو ته مو یو پیدا ورسوو. نو مو بی ډبلیو او بوداما ویلفیر ارګنایزیشن سره د مو تعلق دی. الحمدلله ښه نوجوانان طبقه دی سره، ښه ایکټیو کسان دي، علماو سره دي، تبلیغ والا حضرات دي، ایجوکیشن والا کسان دي، فورس والا کسان سره دي. نو بی ډبلیو او سره مو تعلق دی. ماشاءالله زبردست. او بله خبره دا ده چې د مو د تاسو چې کوم نن راشن تقسیم کو په غریب یتیم باندې، یقینا هغه مو په خپله هم ولیدلو. آیا دا راشن غریب یتیم ته دا صرف په بادامي کې تقسیم شو که په نورو ځایونو ته دا ورسېدو؟ دا کله چې مو تنظیم جوړولو نو مو دغه په زړه کې اراده کړې وه چې مو به صرف بادامي پورې محدوده نه وي. مو به کوم ځای کې یاد چې مو ته د غریب، د یتیم او د بیوه ډیټا میلاویږي، هغه سره به مو مدد کوو، هغه ته مو منډه تړه کوو. زه نن ډېر خوشحال یم، انتهایي زه خوشحال یم. ځکه خوشحال یم چې کوم مو اراده وه، اراده پخه شوه، اور کوم شي د مو نیت وشو، اور دین علاوه چې کومه منډه تړه مو کړې وه هغې منډې تړې رنګ راوړو. مو بادامي کیا تقسیم کو یتیمانو، غریبانو، مسکینانو ته، کونډو ته. اور ورسره چې کومه دی بګن کې یا په ډوګر کې یا په نورو کومو ایریو کې مو ته د غریب سړي ډیټا میلاو دی، فیس ټو فیس ته مو سره میلاو شئ، هغو ته به انشاءالله رسیږي. ښه جی، دا دې کې تاسو سره شو تعاون د سره وکړلو په دې شي کې کلي کې، په علاقې کې، بازار کې، بهر ملکونو کې کوم طرف نه تاسو سره زیات تعاون وشو؟ بالکل الله دې ورسره ښه وکړي. ما سره ښه ګډه نه دی، دا یتیمانو سره ښه ګډه دی. حدیث شریف دی چې بهترین کور په کورونو کې هغه دی چې یتیم سره ښه سلوکي. نو بیا علاقې کې یا په کلي کې یتیم سره ښه سلوکي، هغه سره به څنګه الله پاک ښه معامله ورسره کوي، ښه به خدای پاک ته ښکاري هغه کلی، هغه علاقه. مو سره په ساده بازار کې دکاندارانو څه کومه د مو حوصله وچاته کړې دی، کومه چنده یې راکړې دی او مو ته کوم داد راکړی دی، مو سلام ورته کوو. دین علاوه مو سره څه کومه په دې کلي کې سرکاري اهل کار څه کوم دي، سرکاري اهل کارو کې که هغه ایجوکیشن سره ریلیټ دي، که هغه په فورس والا دي، په پولیس والا دي، یا په ایف سی کې دي، څوره کسان ملیشي کې دي د بادامي والا، څوره کسان په لیوي پولیس کې دي، څوره کسان خصداران دي، و څوره ایجوکیشن میل فیمیل دی. ټول مو ته میاشتې ماهوار خپل پیسې مقررې کړي. سو ماشاءالله تاسو ښه کار شروع کړی. مو به تاسو سره شانه بشانه وګه په وګه ویلول. ښه جی، اخیری سوال دا دی چې آیا د بهر کوم مسافرین دي، سرمایه‌دار خلک دي، هغو نه ته څه مطالبه کول غواړئ که نه غواړئ د تنظیم دپاره؟ بسم الله. مو سره بهر کې یورپی یونین کې چې کوم مو سره کسان دي، لکه نامه د ځکه خانم فضل قیوم بهی دی، حبیب جان بهی دی، هغو مو سره کابینې کې یادي او هغو مو سره خبره او وعده کړې دی چې مو سره په یورپي ملکونو کې څوره د پاکستانیان دي، هغو نه به مو تاسو ته چنده جمع کوو، خو یتیمانو په خیر والو. دین علاوه په دوبۍ، ابوظبي، شارجه او په سعودیه کې، په قطر کې چې کوم د مو مرګلي دي کابینې کې ورسره دي، لکه حبیب شو او ورسره احمد جان شو، حاجي احمد جان په سعودیه کې، یا معین بادشاه شو، یا ورسره خبره سلطان محمد شو. دا هغه کسان مو سره کوم ورسره دي، ابوظبي نه ورسره دي. چونامې مو ونه خستلې، هغه په پیټ کې مو سره لیکلي معذرت غواړم. دیو مو سره ښه کوآپریشن هم دی او خبره اوسه کې په هغه حالاتو نه متاثره شوي دي، خو مو ته دا دوی یلي دي چې محور به مو تاسو سره یتیمانو د خیر ښېګړې کې وګه په وګه ولاړو او مو به تاسو سره کوو. و مسافرو ته
هغه که پاکستان کې دي، په کراچي کې دي، که په لاهور کې دي، چیته دي، اور یا په بهر ملکونو کې دي، مسافره تا د لاسه به دغه یتیم و دغه بیوه دغه غریبانو مسکینانو په نغري کې اور بلیږي او د دې به ژوند روښانه کیږي. خدا را موږ سره وږي په وږي دې کې ودرېږه. خدای دې تا حافظ و ناصر شي.